أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلى الله فعسى أولئك أن يكون من المهتدين. دا سورة توبه دا آیات اتلسم دی. پدی کی رب کائنات د خپل قانون د نافذ کولو د پاره یو مقام یې دی چې د هغه نوم مسجد دی. هر مسجد د الله د قانون د الله د راستول سوي قانون د بیانولو یا د نافذ کولو ځای چې هغه مسجد دی. دا مسجدونه به څوک آبادوي؟ دا به هغه څوک آبادوي چې هغه مسلمانان وي، مؤمنان وي، متقیان وي، د یو رب څخه بیریږي. خو نن سبا زموږ د پښین براینا مسلمانان لکه محمد داود شیخالزی، ماشټر شریف کاکړ او محمد نور ماکو د ملکیار والا دا دعوا د اسلام کوي، په خوله یې وایي، په زړه یې بل وي. دا د مسجد توحید دشمنان دي. که زه مړ وم که ژوندی ومه، دا خلک به دا د الله ایښول سوی، د الله دپاره جوړ سوی مقام چې مسجد توحید دی، دا خلک به دا ورانوي و دې خواته به لار جوړوي و هغه خواته به دوکانونه جوړوي. د دې عمل پر دې باندې ګواه دی چې په مسجد توحید کې د 15 کالو څخه 25 انګور وو، یو توت ولو، 2 انځر وو، یو انار وو. دا د الله د هغه مسجد چې د الله د رضا دپاره جوړ سوی دی. په کلي او تراټه کې بیا خاص کار د ماسټر عبدالجبار شیراني د کور سره دا جوړ سوی دی. بیا خاص کار د ماسټر عبدالجبار په کوششونو سره په دغه علاقه کې دا مسجد جوړ سوی دی. لیکن نن هغه مسجد توحید، هغه چې داود منافق، محمد نور منافق او ماسټر شریف منافق، دا د الله د هغه ټاکل سوي مسجد کې چې کوم انګور هغه یې وکشل او دغه د الله کور د بربادولو کوشش کې لګیا دي. خو زه دی په ډاګه وایم هر کافر، هر مشرک، هر بدعتي، هر لعنتي، که زه ژوندی وم پر دې مسجد باندې دغه ماشال جبار شیراني د الله د رضا دپاره ځان وقف کړی دی، ایښی دی. د هر دشمن به زه لاس ورپېچم که زما په وسه وسو. یوارې دغه مسجد توحید څخه انګور وکښلو، بیا یې مسجد توحید ته تاله ور واچوله. دوی په خپله کې ناستي. داود ویل چې ماسټر شریف د مسجد توحید دشمن دی. ماسټر شریف ویل چې دغه انګور دغه داود کښلی دي. او دغه مامنور ما ته په خپله وویل چې د مرکز د خوا څخه اډر دی چې په مسجد توحید کې شین شی به نه پرېږدي، ټوله به کاږي. هغه ته مال که واقع مسوا 13 بیا کاږي. په کم ورځ چې دوی کښلي وو، زه نه وم، زه تللی وم کوټې له. احمد راغلی زموږ که پوښتنه کړې وه چې ماسټر جبار چېرې هغه ورته ویل تللی دي کوټې له. نو دا د مسلمان کار نه دی، دا د منافقانو کار دی. پر دې مسجد به زه هر ظالم، هر کافر، هر
بدعتي هر منافق مقابله ته عبدالجبار ولاړ دی په هغه فضل د الله سره که د الله توفیق را سره و زما د خولې اقرار و د زړه تصدیق و په عمل باندې زه به د هر کافر مشرک او منافق مقابله کوم نو دلته وایي چې انما یعمرو بېشکه آبادول چې دي مساجد الله د مسجدونو د الله من هر هغه څوک به آبادوي آمن بالله چې هغه پر الله ایمان راوړي مخلص د دنیا مفاد فرستی په زړه کې نه وي هغه څوک به دغه مسجد آبادوي چې هغه خاص کر د الله څخه وامي او دا عقیده چې په ورځ د آخرت د باس حساب کتاب کیږي والیوم الاخر او په ورځ د آخرت ایمان وي چې دغه مسجد آبادول دا د مسلمانانو کار دی د دې به زه حفاظت کوم ما ته ښځو ویل میشه روه دوی پوسلو کار یې پوسلو نو هغو ته ما ویل مالتي درې تی لره که یو ظالم کافر مشرک راځي او تی ته لاس راشي نو به زه ناست یم نو په ما کې بیا ایمان هسې زه د خپل ناموس حفاظت نه وکړم د هغه رقم د مسجد توحید حفاظت به رب کوي او د رب دپاره بیا دغه عبدالجبار کوي دا مسجد د څه دپاره جوړ دی واقام الصلات چې قایموي به لمونځ قایم څه ته وایي هر مسلمان چې د الله سوام راځي هغه وایي چې التحیات لله والصلوات او په قرآن کې الله ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنة الله د هر مسلمان ځان و مال اخیستی په عوض کې د جنت دی به د الله د رضا دپاره هر کار کوي مسجد به آبادوي خپل مال به په مسکینانو خوري د خپل ځان په خپل ځان سره به د غریبانو د ظالمانو د غریبانو به مدد کوي د ظالمانو به مخنیوی کوي وای التحیات لله یا الله زه ستا په در کې حاضروم چې حاضرې والصلوات بدن یا الله دا ټوله بدن به زه ستا د رضا دپاره لګوم د مرګ شپه نه ده معلومه ما خواست کړ مال یا ربه ما ته دغی مرګ مه راکوې ما چې پر دین اسلام راکې یا الله ما د هغه ظالمانو کافرانو او د منافقانو د لاسه شهید کې کوم چې د الله د دین اسلام د نبی صلی الله علیه وسلم د دین دشمنان دي د مسجد توحید دشمنان دي وتویبه پاک مال به د الله دپاره لګو اوس موږ څه کړي دي پاک مال مې د الله په لار کې نه دی لګولی بلکې د الله هغه مسجد چې د الله دپاره جوړ سوی دی وقف سوی دی موږ د هغه دشمنان جوړ سوي یو موږ په هغه کې کبوتر بازي کوو خلک راځي دلې کوترې اخلي او موږ خو هېڅوک دا نه کوي چې دا بند کړي موږ دغه دیوال لړوو د دنیا دپاره دوکانونه جوړو دا اسلام نه دی بلکې دا منافقت دی دا وآت الزکات او زکات ورکوي مسلمان هغه دی چې ځان و مال د الله د رضا دپاره او لګوي او د خپل حلال مال او زکات باسي ولم یخشه چې نه بیریږي الا الله مګر دیواله دوی د هېچا څه نه ویري مګر دی وره به ویري چې دا مسجد حفاظت به دا رقم ګڼې لکه د خپل ناموس ما ته یو کافر مشرک ویله سرتیپ نیمه دی دا مسجد په موږ باندې خرڅ که هغه ته مال ته پر ما دا معاینه خرڅه که بل وردګولو زموږ د مسجد سره کور ولو ناپې نیمه دی ول ماشټره دا مسجد پر ما خرڅ که مال ته ستا معاینه ستا مور پر ما خرڅه که یو بل ملاول نوم را سیر دی د محمد په پراپرټي کې و ول دا مسجد خرڅ که مال ته پر ما باندې معاینه خرڅه که دا رقم ډېرو خلکو ویلي دي نو موږ تر هغه ساعته پورې په چا کې ایمان نشي راکړلی چې دی دغه
مسجد د الله دین تر خپل ځان و مال خوښ نه وګڼي. نو چې کوم څوک د هېچا څه نه وېرېږي مګر د یو ربه بیریږي، ټوله کافران مشرکان یې په ښه واوري په غوږو باندې، که هغه داود منافق دی، که ماما نور منافق دی، که شریف منافق دی، په غوږو دې واوري. په دا مسجد څه بندېدل دا د کفارو کار دی، دا د مشرکینو کار دی، دا د مسلمان کار نه دی. دا کلب که وراچئ دا به زه ماتوم. درته ومې ویل که تی واقعي مسلمانان یاست د شپې پر 12 بجې زه راځم زه دا ماتوم، تی څوک نه یي، تی بیا راسئ زما مخنیوی وکړئ. زما د جماعت سره اختلاف شته، هغه زما حق دی. رب وایي چې ته کوشش وکړه، ته په قرآن کې غور وکړه. ما په قرآن کې غور کړی دی. دا کوم جماعت چې ما پرېښوي هغه د الله د حکم او خلاف روان دي. خلاف یې څه دی؟ ماشومان د کفارو دی جهنمیان بولي. پر یوه ځای باندې 3 طلاق ورکول دا د قرآن خلاف دی. دوی په خپل هم لیکلي وای دا بدعت کار دی او ګناه ده، خو بیا هم جایز دی. او بله دا ده چې دوی دا عقیده لري د ماخستن د لمانځه سره 20 رکعاته یا 8 رکعاته کول دا بدعت کار دی. دوی سنت ورته وایي. دوی ته زه چیلنج ورکوم 1,00,000 روپۍ ورکوم که دوی د الله په قرآن ثابته کړه چې دا د ماخستن د لمانځه سره وکړه، یا د نبي په سنت یې ثابته کړه چې دا لمونځ دی دا په روزه کې د ماخستن لمانځه کې دا د شپې لمونځ په تهجد باندې به شوي کې. نبي صلی الله علیه وسلم د تهجد لمونځ 1 رکعت هم کړی دی، 3 رکعت هم کړي دي، 15 رکعت هم کړي دي، 7 رکعت هم کړي دي، او 9 رکعت هم کړي دي، 11 هم کړي دي. نو اوس د چا څه نه بیریږو، د یو ربه بیریږو. مرګ راځي په ټټۍ کې هم راځي او په کور کې هم راځي، خو هغه مرګ ښه دی چې د الله د دین د الله د رضا دپاره وشي. فغاسه امید دی اولئک پر دغه خلک باندې دي دا یکونو چې وي دي من المهتدین، دا د هدایت دا خلک نو مهتدین دي، دا پر هدایت دي چې د الله څخه بیریږي، دنیایي مفاد مخته کوي نه. دغسې کوم د پښین داود برای نام مسلمان دی، دا مسلمان نه دی، دا عبدالله بن ابی سره مخکې منافق دی، تر هغه زیات دی. دا هغه رقم که ماما نور دی که شریف دا ټوله منافقان دي. دا هغه رقم په سوره بقره کې 114 نمبر آیات دی. ومن اظلم څوک دی لوی ظالم ممن تر هغه چا منع چې منع کوي مسلمان دغه عبدالجبار، میرحمزه، علاوالدین، فضل محمد، عبدالرب او زما زامن دی د الله د دین څخه منع کوي، مسجد ته کلپونه وراچي، کفتربازي کې کوي، هغه بندیږي نه. نو الله وایي څوک دی لوی ظالم ممن تر هغه چا منع چې دی منع کوي مساجد الله د الله د مسجدو څخه ان یذکر چې یاد سي، یعنی یذکر معنا چې لمونځ پکې وشي فیا په دې مسجد کې، یعنی د الله نوم یاد سي. ان یذکر چې یاد سي فیها په دې مسجد کې اسمه نوم د الله، اذان دی لمونځ دی دا کې یادېږي، د الله دین کې بیانېږي. وسعا دی کوشش کوي، کوشش یې څه دی؟ مسجد توحید یې وران کړي، انګور یې وکشو، برباد یې کو، دیوالونه نړوي او دکانونه جوړوي. په مسجد کې د مسجد په لیټرینانو کې هغه دې اوس هم کوترې کې ستا دا وته ته مسلمان خو نه یې که یې خو راسه ته دا منې کړم، ته پر مسجد باندې شیان کاږې چې هغه تا خوړل، تی خوړل، ما خالي وبول، حساب ولګو د کاله 24,000 روپۍ کېدلې، د 15 کالو حساب ورته ولګو 100 پیسې شولې. الله وایي وسعا دا کوشش کوي فی خراب یا په خرابولو د مسجدونو
د الله دین د الله مسجد کې باید چې د الله دین بیان سي اولئک دغه خلق چې دي ما کان لهم حق او نه لري ان يدخلها چې داخل شي دغه داود دغه شریف دا مامنور حق نه لري چې دې مسجد ته راننوځي په منافقت باندې الا خائفین مگر په ویره که دوی واقع د الله د دین دوستان دي د مسجد توحید دوستان دي باید چې دوی په وام سره د الله دغه مسجد حفاظت وکړي علاوه یو خدا دی چې دوی به په وام راننوځي دا کافران مشرکان دا منافقان لهم د دې لپاره په دنیا په دې دنیا کې خزي رسوایی ده ولهم منا په دې دنیا کې به الله پاک او رسوا کوي ماینه به پرده خاندي زامن به پرده خاندي د کلی والا به پرده خاندي چې دا د مسجد توحید دشمنان دي هغه هنګور هغه توتان هغه انځر دا به دوی خوړل ماینه به پر خاندي خو مخامخ نشي ورته ویلی الله په دې دنیا کې رسوایی ده د دې لپاره ولهم د دې لپاره په آخرت په آخرت کې عذاب دی عظیم لوی په قیامت په ورځ به سخت عذاب ورکوي تر کافرانو ته مشرکانو د دغه منافقانو لپاره چې په خوله یې وایي پړی به هغه دپاره به سخت عذاب وي دغه رقم په سوره ابراهیم کې 20 نمبر آیات هر هغه انسان چې ځان ته مسلمان وای باید چې د الله قرآن په غور سره وګوري او په غور واوري وبرزو کله چې حاضر کړي شي ښکارا کړي شي یعنی وبرزو لله کله چې حاضر کړي شي د الله و مخته جميع ټول انسانان براغون شي دا شیگان دا سنیان دا دیوبندیان دا پنځپیران هر چا د خپلو اکابرینو د بزرگانو د امامانو اقوال را مخته کړي دي د الله دین شاته کړی دی فقال ضعفاء وبوی اغا بعلم خلق اغا کمزوری خلق للذین د پاره د اغا خلق واستكبر چاغولې کړه اغا ز شیخ الاسلام ما مناظر الاسلام ما ز مولای ما زفر ما هغه کمزوری خلق مقتدی که موردی هغه به ووایي و دغه ملایانو شیخانو ته به ووایي دغه د دارو نیکه او د یوسف نیکه ملنګیانو ته به ووایي و دغه بیمانانو ملایانو شیخ الاسلام شیخ الحدیث ته به ووایي و انا کنا لکم طبعا بېشکه موږ وستي دپاره طبعا تابع ولو مشتی خبره منله مشته بچا وویل تا دا خبره ما اوره دا نوی دین دی دا د الله کتاب دا ما اوري هغه کوه چې پلار او نیکه دي کول فهل انتم څه تاسو مغنونه لرې کولی سئ عنا او زموږ نه من عذاب الله د عذاب د الله ای کافره مولا ای کافره بېدینه پیره اے شیخ الاسلام کافر نم دی صرف د شیخ الاسلام او مناظر الاسلام من عذاب الله من شيء صد الله د عذاب څخه یو شی یو څه اندازل او لیدل کولای شي قالوا ويدا فر او ويدا مولا او ويدا مفتی لو هدانا الله کچری هدایت کړو الله پاک و مشتا لهدیناکم مجبتیت هدایت کړو مجبتی ته شونه کړه خو موږ په خپله د الله قرآن مې شاته غورځولی و د الله قرآن مې نه راخلي موږ په خپلو د ملایانو که تبلیغیان د هغو په خپل په فضل اعمال سره فتوای ورکولې د هغو په کتابو کې غول الله لیکلي دي د هغو په فضل اعمال کې بول حلال دي د هغه رقم په شامي و په دا کې بولو باندې الحمدلله لیکل حلال دي دا پنځپیریان دا سلفیان دا سیفیان دا دیوبندیان دا بریلیان دا سنیان دا شیعیگان ټول د الله د دین خلاف دي نو هغه ورته وایي سواون برابر ده علینا پر موږ باندې اعجزینا که اوس موږ
بیریږو ګبراویږو موږ باندې وام راځي ام صبرنا که موږ کوو صبر کوو ټینګوالی کوو ما لنا نشته زموږ دپاره من محیص هېڅ ځای د خلاصي زموږ دپاره پیر به ورته ووایي فقیر به ورته ووایي اغا صاحب ورته ووایي دغه 2 نمبر ګرده چې کم سړی تعویزګر دي چاشتونه ورکوي دا ټوله د الله د دین دشمنان دي دا د الله په قرآن نه ثابت دي نه د نبي څخه ثابت دي په سنتو کې نو دوی چې وګوري دغه شیخ الاسلام شیخ الحدیث دغه هغه خیر دا ټوله خلک چې دي هغه چې وګوري هلته به شیطان ورته ولاړ نو شیطان له به ورشي ورته وبدرېږي چې موږ خو ستا خبرې ډېرې منلې وې نن ورځ ته موږ د الله د عذاب بچاو کړه د دغه ملایانو فیرانو ملنګیانو د دارو نیکه او د یوسف نیکه د کلندر او د ملا عثمان دا ټول چې خلک یې بېدینه کړي دي نو شیطان وقال شیطان ووایي شیطان لما قضی الامر کله چې فیصله وشي د ټولو کارو هر سړي ته عملنامه ورکړل شي په ښي لاس او په چپه لاس سره نو شیطان به څه ووایي ان الله بېشک الله چې دی وعدکم وعده یې کړې او له دوی سره وعد الحق هغه وعده د رښتیا و د حق وی دا وعده چې سره کړې هغه او رښتیا ده چې زما قرآن ومنه زما په قرآن ځان پوه کړه په دې عمل وکړه تر بله پورې ورسوه تا په ګر قرآن کې یو حرف نه زده کړی یو لفظ دې نه زده کړی بس د ادم خانو د شیربانو او کیسې دې زده کړې وې هغه منګړت اقوال دې زده کړي وو ووعدتکم ما چې له دوی سره وعدې کړې ولې شیطان ورته ووایي ملا صاحب ووایي پیر به وایي چې ما دوی سره وعدې کړې دا پوخ تعویض دی رزق پکې زیات شي نو که رزق زیاتېدلی نو دی جاهله ولې په خپله رزق نه زیاتوي دی تا ته د نجلۍ دپاره تعویض درکوي نو خپل ځان ته ولې نه کوي دا ټوله بېدیني ده کم څوک چې دا خبرې مني دا هم کافران مشرکان دي کم څوک چې دا بیانوي دا هم کافران مشرکان نو دی وایي فاخلفتکم ما د دې خلاف وکړې ما هغه کوم وعدې چې کړې ولې د هغو ما خلاف کوم ولې ما خو ته په زور نه وي نیولی چې دا کفر وکړه تعویضونه وکړه د زیارتونه وغواړه او شکرانې ورکړه او نظرونه ورکړه او ته پر دین پیسې واخه ته پر جهاد پیسې واخه ته پیسې واخه خودکشي وکړه دا خو ما نو درته ویلي زموږ په پاکستان کې چې کومې خودکشي کېږي دا زموږ مشران یې په خپله کوي دا خوارج دا داعش دا بریلیان پنجپیره ولې په بل ملک کې نشته دا زموږ خپله پیداوار دی زموږ او د مشرانو دا دی به وایي وما کان لی علیکم نو زما پر تاسو باندې من سلطان څه زور ما خو پر تی زور نو لګولی الا خو دومره قدر وان دعوتکم ما به ته راوبللې میړه به درته وویل چې دا د ماما زوی څه مخ پټوه دغه اخ څه مخ پټوه د خالا زوی څه مخ پټوه تا به ویل چې یا دا د ما سره او کشني رالوی سوي دي نو هغه الا مگر دومره خبره ان دعوتکم ما به تی راوبللاست فاستجبتم تاسو به هغه قبلونه تی به هغه دستي دستي ومنله چا به د الله قرآن درته پیش کړي تا د الله قرآن نه منئ د نبي صلی الله علیه وسلم سنت نه منل تا د ملایانو د فیرانو بیمانانو هغه اخیلو خبرې منلې د مسلکو دې منلې د پنجفیریانو د الهادیثو د سیفانو تبلیغانو فلا تلوموني ما ملامتوي ولومي ملامت کې انفسکم خپل ځانونه نن ورځ خپل ځان ملامت کا وسوسې خو ما در واچولې شریفه
وسوسه خو تا ور واچو داود ته، وسوسه خو تا ور واچو ماما نور ته چې دغه شیان وباسه ویې کاږه، ته د الله د دین دشمن نه ولې؟ اوس خو په قسمو او په طلاقو باندې ځان خلاصوي او د صادق پر کور یم خلک خطا ټکانې وکړو. نن به هغه خوله باندې وي، دا خوله به باندې وي، پر تا به دا خپل اندامونو ګواهي ورکوي. نو نن وایي ما انا نه یم زه بمصرخکم، چې ستاسو فریاد واورم چې د الله د عذابه بچا کوم، ستا جواب واورم، ستا جواب الګ وما انتم نه تاسې یاست بمصرخیه چې زما فریاد واورئ. انی کفرت زه انکار کوم، منکر یم بما د هغه اعمالو څخه، د هغه کفریاتو شرکیاتو څخه او د بدعاتو او د منافقت څخه اشرکتمونی چې زه تاسو شریک کړم. که په طلاق په مسله کې وي، که پر دین پیسې اخیستلي آرامو ته جایز ویل وي، او که د مرګه بعد په ډورۍ کې درو راکړلو عقیده وي، د انبیاو د ژوند عقیده وي چې انبیا ژوندي دي، د جمعې په ورځ د درود اوري، دا ټولې مسلې دا ختمونه د الله قرآن په مړو پسې ویل. زما ورونو د مرګه بعد هیڅ شی ته د بشر نه ګرځي، خپل دین، خپل اسلام، خپل ایمان، خپل عمل په ښه درځي. من قبل مخکې تر دې په دې دنیا کې خو تا د الله د دین خلاف کوي، د الله قرآن ستا په کور کې و، تا په دسملونو کې نغښتی وي، 10 پوښتنې دې ورکړي وو، په دې کې تا ثواب لري، 10 پوښتنې دې تعویذو ته ورکړي وو، او د هغه رقم دې چاشتونه کول بېدینه بېایمانه. ان الظالمین بېشکه ظالمان چې دي لهم د دې دپاره عذاب علیم، عذاب دی او دردناک. زما ورونو باید چې موږ مخلص اوسو، د الله قرآن زده کړو. خالي دا ایمان نه دی چې دا د الله کتاب دی، دی په الله په کتاب ځان پوه کوئ، بیا به عمل پکوئ، بیا به تر خلکو پورې رسوئ. دا د قانون کتاب دی، په دې سره فیصلې کېږي. د خور حق مور کوه، د مور حق مور کوه. دا ټوله بېدیني ده. ملا دین نه بیانوي، د مسجد ډریور دی په مسجد کې ده قبضه لګولی ده، پر دین دی پیسې اخلي. امام ابو حنیفه رحمة الله علیه دا فتوا ده لا یجوز علی الاستجاره علی الاذان والامامت وتعلیم القرآن والغنا والنوم. امام ابو حنیفه وایي دا فتوا جاری کړې ده چې پر قرآن ویلو باندې، پر اذان او کولو باندې، پر لمانځه ورکولو باندې پیسې اخیستل حرام دي. د هغه رقم پر بدلو باندې، پر ډمتو باندې پیسې اخیستل حرام دي. د هغه رقم پر ماتم باندې پیسې اخیستل حرام دي. دا د امام صاحب په کتابو کې، د امام صاحب په مذهب کې کدوري ورته وایي، مختصر پر 88 صفحه باندې لیکلی. نو الله دې موږ واسطه فکر راکړي د الله قرآن زده کړو، په دې عمل وکړو، په دې ځان پوه کړو. نوی دین نه دی، دا 1440 کاله کېږي چې دا الله پر نبي نازل کړی دی. د دې پار نه دی راغلی، ډوډۍ راغلی ده دا به خورې، اوبه راغلي دا به څښې، غوښې راغلي دا به پخې کې نه کې پخې دا بوی کوي. نو تا د الله قرآن ایښی دی، د تا څخه یې په پوشو کې بوی کړی دی. ته مشرک سوی، ته کافر سوی، ته بدعت اختیار کړی دی، منافقت اختیار کړی دی، د الله دین دې پرېښی دی. صرف او په نامه د مسلمان او په اعمالو باندې کافر، مشرک، منافق، بدعتي. مسلمانان نه دي د نن سبا په معاشره کې. هر سړی دی خپل شکل، خپل عمل د الله د قرآن په شکل وګوري چې د عمل څومره قدر د الله د قرآن په مطابق دی او څومره قدر خلاف. زه چې دا قرآن ته ګورم، خو ما ته په دنیا کې چې کوم دین اسلام الله غواړي هغه باندې څوک په دې قرآن عمل نشته. نو زما ورونو مرګ راځي، الله ته پیښیږو، دا د الله له طرفه دا احکام حلال و حرام راغلي. دا شو ګورو، دا نه دی چې خالی ته بس دا د الله قرآن دی. خیری و شری هغه معنا ده په مطلق کې
چې د خیر لار د نیکو اعمالو لار او د بدو اعمالو لار الله پیدا کړي دي، موږ ته اختیار کړی دي. اوس که پر سمه لار ځې که په چپه لار ځې، خوښه ستا ده. وهدیناه السبیل، الله ما و هر انسان ته د حق او د باطل لارې ورښولې دي، حلال او حرام په دې قرآن کې ورښولي دي. خواز کوم بار بار کوم و خپل کور والا ته کوم و ټول اجزانو ته کوم چې کوم زما دوستان دي رشتهداران دي هغه دې د الله قرآن په معنا زده کړي، په هغه دې عمل وکړي. یو ورځ نه یو ورځ مرګ راځي و الله ته به پیښیږو. الله دې موږ ته وس توفیق راکړي. توفیق الله راکړی دی، قرآن موجود دی خو ویل نسته. ډوډۍ راغله ده، غوښې وریجې پرتې دي خو د خوراک والا یې نسته. باید چې ډوډۍ راله به چې ویې خورې، د هغه رقم ډوډۍ پرته ده ته یې خورې، د هغه رقم د الله کتاب وایي. لور خلک وایي لور چې ده د بدۍ ده د نیستۍ ده، دا بې ایمانه لور د بدۍ کې ورکوي، دغه بې ایمانه دا لور او د نیستۍ دپاره خرڅوي، په 10 لکه په 20 لکه خرڅوي. دا د مسلمان عمل نه دی. دا پیسې د لور حق دي، دا د خور حق دي. دی چې وخشمي وایي ما راغټه کړی، دی چې وخشمي وایي زه دې بیا ولکه په شپو راولم، الله مې دې ګسې نه راولي. ورور و خور ته حق راوبخښه، تی ولې وربخښې بې ایمانه بې دینه. په ټیمې ناخم الله دې وس توفیق راکړي چې په دې قرآن عمل وکړو او تر بله پورې ورسوو.